تاسو ته چې کله هم په سوشل میډیا باندې داسې قسمه خلک مخې ته راشي نو تاسو د خولې نه به الحمدلله غیر اختیاري ته ورځي. اتوماتیک به تاسو وایي الحمدلله ثم الحمدلله چې موږ تاسو مسلمانان یو. ځکه د اسلام چې کم دی د ټول نه یوه غټه پیدا موږ تاسو ته دا چې زموږ شکلونه دا چې کم دی محفوظ دي. دا قسمه خلک چې کم دی دا ګورنمنت والا بین کړي دي. دوی به هوټل ته نه ځي، دوی به شاپینګ مال ته نه ځي، مارکیټونو ته به نه ځي، پارکونو ته به نه ځي، هغه ځای ته به نه ځي کوم ځای کې چې ماشومان وي، زنانه وي، دوی تیریږي. دوی چې کم دی خپل سکون لټوي. دوی وایي چې زموږ د زړه ته به اطمینان په څه کې میلو شي. داسې بلخا خلک چې تاسو یې وینئ هغوی چې کم دی کافران وي، هغوی اسلام کې داخل نه وي، هغوی کله هم اسلام کې داخل شي نو هغوی ډېر انتهایی خوشحاله وي. د ټول نه لومبې چې د هغوی نه څوک تپوس وکړي چې تاسو ته څه محسوسیږي، هغوی به تا ته لومبې دا وایي چې زړه ته مې سکون میلاو شو، زړه ته مې اطمینان میلاو شو. ګوره زموږ او تاسو چې کم دی دا مسلماني، زموږ او تاسو اسلام دا چې کم دی مونږ او تاسو د دې څیزونو نه بچ کوي. هغه مونږ ته ښیي چې دا کار غلط دی، دا کار چې کم دی ټیک دی، دا کوئ دا به نه کوئ. د الله نه لاک لاک شکرونه وباسئ. ګوره یو خو دا چې د دې خلکو دنیا هم خرابه ده. دنیا کې چې کم دی ځان له شکلونه په داسې طریقې سره بدل کړل چې دا اوس مشکله ده که دوباره داسې ټیک شي. ځان له خپل شکلونه په داسې طریقې سره بدل کړل چې خلک تیریږي. او مونږ او تاسو چې کم دی الله د دې نه ساتلي او صرف او صرف په دې وجه باندې چې مونږ او تاسو مسلمانان. زما دا پوره یقین دی چې 99% خلک دا به چې کم دی د سره روټۍ خوړل ته تیار نه وي. 99% خلک به د سره چې کم دی کېناستو ته تیار نه وي. صحیح د دنیا خلک به د لرې نه تماشه کوي، لرې نه ورته ګوري، ویډیوګانې به ترې کوي، خو د سره چې کم دی یو ځای کېناستو ته څوک هم تیار نه دی. ځکه د خپل تخلیق چې الله څنګه دی پیدا کړی دی هغه د تبدیل کوم. او دا کار د چا دی؟ فلیغیرن خلق الله. دا شیطان چې کم دی الله ته ویلو چې زه به د دې انسان د تخلیق بدلوم په کوم تخلیق چې تا پیدا کړی دی. نو دوی دا تخلیق چې کوم دی دا بدلی، دا کار د شیطان دی. الله په قرآن کې وایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. د انسان ما ډېر ښایسته شکل او صورت سره پیدا کړی، داسې طریقې سره پیدا کړی چې د ده په شان دی ښکلی اسیس په دنیا کې شته نه. او دومره اشرف یې پیدا کړی دی چې د فرشتو نه هم اشرف دی. خو بیا هم دې خلکو سره اسلام نشته، دې خلکو سره دین نشته، دا خلک ناخبره دي. نو دوی ځکه په ځان باندې دا رنګ رنګ کانې کوي. نو مونږ تاسو په دې باندې شکر وباسو چې الله جل شانه مونږ تاسو په دومره ښکلې خلقت کې پیدا کړي، په دومره ښکلې جسامت یې راله راکړی دی. الله جل شانه مونږ ته چې کوم دی د اسلام غوندې یو لوی دولت نصیب کړی دی. ورنه سبا مونږ هم د دې خلکو په شان کېدی شو. او دې خلکو ته چې کله هم تاسو ګورئ تاسو شکر وباسئ، د الله نه لاک لاک شکرونه وباسئ چې الله شکر دی چې مونږ داسې نه یو. مونږ ورته د هدایت دعاګانې کوو چې الله دې خلکو ته هم هدایت وکړي، خوشحالېږو وپې نه، خو په دې به شکر وباسو چې الحمدلله چې مونږ تاسو مسلمانان یو. سلام.